د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره د یو مشرک نه قرض اخیستل. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ نه یو صاحب تاسو وکړو چې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د هر خوراک با څه انتظام وو. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه څه جمع خو پاتې کېده نه، دا خدمت ماته سپارل شوی و چې د هغه انتظام دا و چې څوک مسلمان اوږې به راغی، نبي اکرم صلی الله علیه وسلم به ماته اشاره وفرمایله، ما به د چرته نه قرض واخیست، په هغه به مې خوراک وکړو. څوک بربنډ به راغی نو ماته به ارشاد وفرمایو، ما به د چا نه قرض واخیست، هغه ته به مې پرې جامې واغوستلې. دا انتظام به داسې چلېدو. یو وارې یو مشرک راته میلاو شو، ماته یې ووی چې زه مالدار دولتمن یم، ته د چا نه قرض مه اخله، کله چې درته ضرورت پیښیږي ما نه قرض اخله. ما ووی د دې نه به بهتره څه وي. د هغه نه مې قرض اخیستل شروع کړو. کله چې به ارشاد عالی وشو د هغه نه به مې قرض راوړلو او حکم به مې پوره کولو. یو وارې مې اودس وکړو، اذان ویلو دپاره ودرېدم چې هغه مشرک یوې ډلې سره راغی او ویې ویل ای حبشي. زه هغه ته متوجه شوم نو سمدستي یې کنځل شروع کړل او بد رد یې څه چې په خوله ورتلل ویې ویل. بیا یې ووی چې میاشت ختمېدو کې څو ورځې باقي دي او ما ووی ختمېدو ته نږدې ده. ویې ویل چې 4 ورځې پاتې دي، که میاشت ختمېدو پورې دې زما ټوله قرضه ادا نه کړه نو تا به په خپله قرضه کې غلام کړم او هغسې به چیلي سروي څنګه چې به دې ړومبی سرولې. دا یې ووی لاړو. په ما چې ټوله ورځ څه تېرېدل په کار و هغه تېر شو. ټوله ورځ غم او تکلیف کې وم. د ماسخوتن د لمانځه نه پس د نبي علیه الصلوۃ والسلام خدمت کې یوازې حاضر شوم او ټوله کیسه مې ورته واوروله او عرض مې وکړو چې ای د الله رسوله، نه تاسو څخه دا وخت د ادا کولو فوري څه انتظام شته او نه زه سمدستي څه انتظام کولی شم، هغه به مې ذلیله کوي او شرموي. نو که اجازت وي د قرضې ادا کولو انتظام پورې به زه چېرته پټ شم، کله چې تاسو څخه چېرته نه څه راشي زه به حاضر شم. دا مې عرض وکړو. کور ته راغلم، توره ډال او پړی مې واخیستې. دا مې ټول د سفر سامان و او د سحر کېدو انتظار مې کولو چې د سحر نږدې به چېرته لاړ شم. سحر نږدې و چې یو صاحب په منډه راغی چې د نبي علیه الصلوۃ والسلام خدمت کې زر ورشه. زه خدمت کې حاضر شوم نو 4 اوښې مې ولیدې چې په هغې باندې سامان بار کړی شوی و، ناستې دي. نبي علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل د خوشحالۍ خبره درته واورومه چې الله تعالی ستا د قرضې د ادا کولو انتظام وکړو. دا اوښې او د دې ټول سامان تا ته حواله دی. د فداک رئیس دا په تحفه کې ما ته رالیږلي دي. ما د الله تعالی شکر ادا کړو او په خوشحالۍ مې هغه واخیستې، لاړم او ټوله قرضه مې ادا کړه. واپس راغلم. نبي علیه الصلوۃ والسلام په جومات کې انتظار کولو. زه واپس راغلم او عرض مې وکړو ای د الله رسوله، د الله تعالی شکر دی چې الله تعالی د ټولې قرضې نه ستاسو اوږې سپکې کړې او اوس هېڅ څیز قرضه کې باقي پاتې نه شو. نبي علیه الصلوۃ والسلام پوښتنه وکړه د سامان نه هم څه باقي شته؟ ما عرض وکړو او جی څه باقي دي؟ نبي علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل چې هغه هم تقسیم کړه چې ما ته راحت حاصل شي. زه به کور ته هغې وخت پورې نه ځم تر څو چې دا تقسیم شوي نه وي. ټوله ورځ تېره شوه. د ماسخوتن لمونځ
فارغېدو نه پس نبي علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه چې هغه پاتې شوی مال تقسیم شو که نه. ما عرض وکړو چې څه موجود دی، ضرورتمند راغلی نه دی. نو نبي علیه الصلاة والسلام په جومات کې آرام وفرمایو. دویمه ورځ ماسخوتن نه پس بیا نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې وایه جی څه شته؟ ما عرض وکړو چې الله جل شانه تاسو ته راحت درکړو چې هغه ټول خلاص شو. نبي علیه الصلاة والسلام د الله جل شانه حمد و ثنا وفرمایله. نبي علیه الصلاة والسلام ته دا ویره وشوه چې الله مکړه مرګ راشي او دا مال څه حصه زما په ملکیت کې پاتې وي. دې نه پس یې کور ته تشریف یوړو او بیبیانو سره یې ملاقات وکړو. پیدا کې لیکي د الله تعالی د ولیانو دا هم خواهش وي چې د دوی په ملکیت کې مال او سامان هیڅ پاتې نه وي. بیا د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به څه تپوس کوي چې د ټولو نبیانو سردار او د ټولو ولیانو د سر تاج و. دوی به دا خواهش ولې نه و چې زه د دنیا نه بیخي فارغه لاړ شم. ما په معتبره ذریعو سره اورېدلي دي چې حضرت مولانا شاه عبدالرحیم صاحب رافوري الله تعالی دې قبر نور کړي، معمول دا و چې کله به د نذرانو رقم څه جمع شو نو په پابندۍ به یې راوغوښتلو، ټول به یې تقسیم کړلو او د وفات نه مخکې خو د خپلو اغوستو جامو وغیره یې هم خپل خاص خادم حضرت مولانا شاه عبدالقادر صاحب رحمت الله علیه ته ورکړي وي او ورته یې فرمایلي وو چې بس اوس به له تا نه مستعاره یعنې وقتي فایده اخیستلو دپاره اخلم اغوندم به. او خپل پلار رحمت الله علیه مې ډېر ځلې ولید چې د ماښام نه پس روپۍ به ورڅخه پاتې وي، هغه به یې قرض خواله ورکړې ځکه چې څو زره روپۍ قرضدار و. او دا به یې فرمایل چې دا جګړې څیز زه د شپې ځان څخه نه ساتم. د دې قسمه ډېر حالات د بزرګانو شته دي، خو دا ضروري نه ده چې د هر یو بزرګ د یو قسم رنګ وي. د بزرګانو رنګونه مختلف وي او د چمن په ګلونو کې د هر یو ګل شکل و صورت جدا جدا وي.